بسم الله الرحمن الرحیم د اذان جواب ورکول. حدیث د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما کی راضی دی فرمای انه سمع النبي صلی الله علیه وسلم یقول، ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی چې هغه فرمایل اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وی کله چې تاسو د مؤذن اذان واورئ نو هغه الفاظ وایي څه چې مؤذن وی، او ثم صلوا علی، بیا په ما باندې درود وایي، فانه من صلى علی صلاة، کم سړی چې په ما باندې یو کرت درود وی صلی الله علیه بها عشرة، الله سبحانه وتعالی په هغه باندې لس کرته درود را لیږي. بل حدیث د عمر بن الخطاب رضی الله عنه کې راځي چې اوږد حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله تاسو د مؤذن نه اذان واورئ هغه کم الفاظ وی نو تاسو هم هغه شانتي الفاظ وایئ، استوا د حي للصلاة او حي للفلاح نه. کله چې هغه حي للصلاة حي للفلاح ووایو نو تاسو لا حول ولا قوة الا بالله ووایئ. او کله چې مؤذن ټول اذان ختم کی او ته هم دغه ټول اذان ختم کی او په دې اذان په دې الفاظو کې سوچ کې او دغه عقیده هم ستاوي، ځکه اذان چې دی نو د توحید اعلان دی. نورستو الله سبحانه وتعالی د انسان ته په دې عمل باندې جنت ورکوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم سړی چې د مؤذن جواب دا ورکي من قلبه او د زړه نه ورکي، زړه خالص وي د الله سبحانه وتعالی رضا وي پکې او دغه عقیده وي، دخل الجنه، الله سبحانه وتعالی به په دې عمل باندې جنت ته داخلي.